کته سل ځله مونځونه کې او کته دلته کې شپه ورځ په جومات کې پروت او ستا دا تندی تک تور شي په دې سجدو باندې ته دومره ومږې په دې ځمکه پسې خو چې خور له دې حق نه دی ورکړی ته مجرم یې حرام خور یې ته د خدای تعالی مجرم یې ته که سل ځله حرم ته لاړ شي او هلته کې بیت الله کې میزاب رحمت لاندې ودرېږي او د کعبې خلاف ونیسي خو چې ستا په دې قبضه کې پردی ځمکه د ستا هېڅ نه قبلېږي د حرام خورې ستا د خورې څه نه ده ورکړې زموږ فقهاو خو دې پورې لیکلي دې پورې چې کله پلار مړ شي پلار او د ده په درېیمه او څلورمه ورځ باندې کله میراث تقسیمېږي نو که د مور په خېټه باندې بچی دی بچی دومره احتیاط علما وکړئ چې د مور په خېټه بچی دی د هغه د میراث حصه به هم بیله کړي څنګه به بیلې نو اوس پته وایي چې دا خو که دا هلک ته که جنۍ د موږ بدله څه نو علما وایي ته به په دې کې هغه حصې دي وارثانو له ورکړي چې په کمه کې د دې لږه حصه رسي معنه چې هلک وي ته به دا فرض کړي چې دا هلک دی ته به فرض کړي چې دا هلک دی نو چې د هلک حصه دې هلته بیله کړي نو دلته به وارثانو ته لږه لږه میلو شي نو که بیا خدای جنۍ وکړه نو بیا باقي پاتې حصې وله بیا ورکړه که نه فقها خو وایي د مور د خېټې د بچي چې د هغې حمل دی هغه بچي د هغه میراث کې د هغه حصه هم ده تا ته خپله روغه خور محرومه کړه ظالمه دا ته چې د کم پلار بچی ولې دا د دغې پلار لور نه ده څه دا ته چې د کم پلار دعوهګیر ولې دا د دې پلار لور نه ده نو دا معاشرتي ژوند ما او تا ته ښیي دویم د مسلمانۍ میدان دا دی چې خپل معاشرتي ژوند به ښایسته کړي په کاروبار کې به دروغ نه وي دویم نمبر سیز به نه خرڅې قسمونه به نه خوري ګاونډي سره به ظلم نه کې پردی ځمکو باندې به قبضې نه کې په پردو ځمکو باندې به دعوې نه کې په بنده میټر باندې به خلک خپل اوبه نه راوباسي چې میټر دې بند وي او ته ورته تلاوت یې کې او ته پې اودس وکړې او جومات ته راشې او مخکې سب کې ودرېږي تو لغزی دی شگونو